نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. د منځ په اهمیت باندې دوه بیانات مخکې شوي. دا بیان هم د منځ د اهمیت دی. په ترغیب و ترهیب کی روایت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای وای تاسو د خپل ګناهونو په سبب باندې تاسو ځان ته اور تازه کوئ. د خپل ګناهونو په سبب باندې تاسو ځان ته اور تازه کوئ لګیاي. په دغه اور کې به بیا تاسو سوځولې شي، تاسو به پکې سوځيږئ. مبارک فرمای چې کله یو انسان د سحر مونږ ادا کی نو د سحر مانځه په ادا کولو باندې هغه اور چې د ګناه په سبب دی انسان ته بل شوی دی، دغه الله تعالی د سحر مانځه د برکت نه مړ کی. بیا د سحر د مونږ نه بعد دا بندا د ماسپخین تر مانځه پورې بیا ډیر ګناهونه وکي او بیا مړ اور ځان ته تازه کی. او چې کله د ماسپخین وخت داخل شي او دا بنده په صحیح طریقې سره د ماسپخین مونږ ادا کی نو د دې مانځه د برکت نه هغه بل شوی اور د ګناهونو د انسان ته مړ شي. دغه سي د ماسپخین نه تر مازیګره پورې په ګناه باندې دا اور بیا بلیږي. د مازیګر د مانځه سره مړ شي، د مازیګر نه تر ماخامه پورې بیا بلیږي، د ماخام په مانځه سره مړ شي، د ماخام نه تر مسخوتنه پورې بیا بلیږي، د ماخام منځ نه پس تر مسخوتن مانځه پورې د مسخوتن مون سره دا اور مړ شي. نو مبارک فرمایي چې کله یو انسان د کیږي نو د پاک صاف ود شي، د ګنا نه پاک وي، تبسطن د مانځه د برکت نه اور مړ شي، د انسان د ګنا نه پاک شي. نو دا د مونږ دا هغه 5 وخته مونږ برکت دی چې انسان دا 15 وخته مونږ د پابندۍ سره کوي. د دې د برکت نه رب ذوالجلال د ګناهونو هغه بل شوی اور ورته مړ ګرځوي. صاحب د زواجر لیکي وای کله چې یو انسان د یو وخت مونږ ادا کی په صحیح طریقې سره ادا کی نو د دې بنده مسلمان دا مونږ چې دا روان شي د الله تبارک وتعالى عرش ته ورسیږي او د عرش سره بیا د الٰه العالمین د عرش نه لاندې دا مونږ چې دا په یو خسته صورت کې موجود وي تر قیامت پورې دې مونږ کوون کې د پاره دعا کوي چې یا الله د حفاظتو کې داسې حفاظت یو کې لکه زما حفاظت کړي دي، او یا الله دې مونږ کوون کې د تمام ګناو بخي. دا مونږ بیا د الله تعالی په دربار کې د مونږ کوون کې د پاره د مغفرت دعاګانې سوالونه غواړي. یاد ساتئ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام د الله یو محبوب نبیو، د الله یو پیغمبرو،
په خپل زمانه کې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د امتیانو د مانزه صفت کولو نو وی فرمایل هغه مونږ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیان به کوي کداغه سي منځونه د نوح علیه الصلاۃ والسلام امت شروع کړي وي نو رب ذوالجلال با په دی باندې طوفان نوح نور راوسته او بیا فرمای کداغه سي منځونه د حضرت هود علیه السلام قوم شروع کړي وي نو په دی باندې رب ذوالجلال د عذاب سیله نه راوستي او دا قوم د هود علیه السلام به په دې سیله سره هلاک کړي نه وي خو کدی د نبی علیه السلام د امت په شانتي منځونه چره شروع کړي وي غرض دا د تفسیر روح البیان دا روایت ذکر کړي مطلب دا د چې کوم انسان منځ کینو الہ العالمین به د عذابونو نم ساتي رب ذوالجلال ورته مغفرت نصیب کړي او د مانځ ډیر بشمار فواید ما تاسو ته وړاندې بیان داغي هغه اجر او ثوابونه بیان شو اوس درته یو څو خبرې کوم کوم انسان چې منځ نه کوي بالمازوي نو د هغه د پاره چې کومه سزا ده کوم څه شریعت مقرر کړی دی یا د بالمازه څه انجام بوي نو راشي تاسو داغي متعلق یو څو حدیث وره د بخاری شریف روایت ته امام بخاری رحمت الله تعالی علیه یو حدیث مبارک نقل کړي فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ورځ د سحر د مانځنه پس ارشاد فرمایلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بیګاش په مال دو فرشتي راغی او هغه دواړو فرشتو زه د ځان سره بوتلم روانې کم پلار باندې تللم ګورم چې یو سړی دی پزمکه باندې پړ مخه پروت دی او بل یو سړی دی لاړو یو غټ غټه راواغست یو غټ کانه راواغست او په زور سره اوچت کو او بیا چې دا کم سړی پروت او د دې سر لرا خطا کو نو دا سر تس نس لاړې مازغي پزمکه خوارو شو او دا کانه وګرړې دوه ډیر لري پریوت او دا سړی په دې ځمکه لوغړیږي پړته کې وای پیغمبر علیہ السلام فرمای وای دا کس بیا لاړې منډه کانه پسې کانه راواغست او کانه روړو چې کله راغی دا چې کم سړی په سر وشتیو نو د سر بیا چې کم دی د خدای په قدرت روغ شو دا سر روغ شو او ماغه سي پړ مخ پروت دی دې سړی دا کانه بیا چت کو ډیر په زور سره د سر لول روبه غولو او په سر په کانه بیا وشتلو نو دا کانه د گزار د وجنه دا سر بیا تس نسلاړ سر و مات شو او مازغی پس مکه باندې خوارو ګرځیدل او دا کانه بیا لري پریوت بیا دې کس کانی پس منډه کو غیر واغست چې بیا راغی نو د اثر الله تعالی بیا په خپل قدرت باندې جوړ کړو دا یو عذاب په د باندې بیا ول سر لکانه روبه غلو کانه لري پریوتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د سره دا معامله جاری و وای ما پښتنو کا چې دا سړی څوک دی چې په دومره سخت عذاب کې مبتلا دی دومره سخت تکلیف کې پروت دی دا څوک دی او د ګناه سوا فیا فرشتو راته ویل چې قربان دا بالمازه دی دا هغه کس دی چې په دنیا کې به د مونږ حفاظت نه کولو د مانزه وخت براغه دی به بیغم لاړو سم بلاستو د بشو د مانزه حفاظت نه کړي دا بالمازه دی د بالمازه انسان سزا چې کم دی په قبر کې بداوي د سزا دا مقرره تر قیامت پورې بده داسې گزارونه خوري او سخت تکلیف کې بوي او چې کله د قیامت ورځ راشي نه بیا د جهنم عذاب دی ول الله دې مساتی وګوره سوچو کې د بالمازه د پاره څومره بدترین سزا رب ذوالجلال مقرر کړی و دغه د بالمازه انسان سزا وا دا روایت د بخاری شریف دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما د بالمازه سزا په خپل دغه سيو کتله دیم روایت د امام مسند احمد دی
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وای چې کوم انسان د خپل منځونو حفاظت نه کوي د منځ پروا نه کوي منځونه قضا کوي د قیامت په ورځ به د دې انسان ته نجات نه ملاويږي دې انسان ته په قیامت کې د الله د عذاب نه نجات نه ملاويږي او نه به دې انسان سره د نجات د پاره کوم ذریعہ او سبب او سند وي او نه به د سره کمرناوي او دې چې کلم د قیامت په ورځ الله جهنم کې اچي نو د قارون یا د حامان یا د ابی ابن خلف غټ منافق سره به الله جهنم تولیږي او دغه سره به یوځه په جهنم کې ورواچي الله دې مساتي د قارون سره یا د حامان سره او یا د ابی ابن خلف سره به جهنم تلاړ شي د دې حدیث شریف په شرح کې علما کرام لیکي وای ګوره د دنیا د مال د حاصلولو څلور قسمه طریقې دي په څلورو قسمو طریقو سره خلک مال حاصلوي لګیا دي اول نمبر د مال د حاصلولو طریقه حکومت او بادشاہي ده بعض خلک د حکومت او بادشاہي په وجه باندې مال حاصلوي دویمه د مال د حاصلولو طریقه مزدوري کول دي ملازمت نوکری کول دي دریم نمبر د مال د حاصلولو طریقه زراعت او تجارت دی فصل کرل زمینداری کول یا تجارت کول دا د مال د ګټې ذریعہ ده او څلورم نمبر طریقه د مال د ګټلو لپاره هغه صنعت او حرفت دی یعنی دستکاری کول د لاس په مزدوري کول دا څلور طریقې د مال د حاصلولو دي کم سړی چې د ریاست او حکومت او بادشاہي په وجه باندې مونږ قضا کی دغه انسان حشر به په قیامت کې د فرعون سره وی الله دې مساتي دی به د فرعون سره پاسيږي د فرعون سره به جهنم ته روان وي کم انسان چې د ملازمت په وجه باندې د سرکاري نوکرۍ په وجه باندې یا د پرایویټ نوکرۍ او ملازمت په وجه باندې مونږ پریګ دي وای د دې انسان حشر به د فرعون د وزیر د حامان کافر سره به دې انسان حشر کیږي او داغه پړل کې به جهنم ته روانيږي الله دې مساتي کوم انسان چې د تجارت او زراعت په وجه باندې مونږ قضا کی وای د دې انسان حشر به په قیامت کې د ابی ابن خلف سره کیږي او دې به د رئیس المنافقین ابی ابن خلف سره جهنم ته یو ځای روان وي ځکه دا کسب تجارت او زراعت او چې کوم انسان د دستکاری په وجه باندې د صنعت او حرفت په وجه باندې مونږ قضا کی دستکاری د لاس په د مهنت مزدوري په وجه باندې وای د دې انسان حشر به په قیامت کې د قارون سره وي ځکه د قارون کسب دستکاری وا نو د قارون سره به یو ځای رب ذوالجلال د جهنم کې چې الله دې مساتلی کی نو ګوره د دنیا د حصول په وجه باندې مونږ مقضا کوي کې ډېر سخت عذاب دی الله دې موږ له د مانزه د اهتمام او د مانزه د اهمیت توفیق را نصیب وګرځولې کی ترغیب و ترهیب کی روایت دی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وای کوم سړی چې قصدن مونږ قضا کی او مونږ بریک دی د قیامت پر ورځ به رب ذوالجلال د سره د ډېر سختۍ او د ډېر غصې په حالت کې پیش راځي رب ذوالجلال به د ډېر زیات غصه وي او ډېر سختی به د سره الله تبارک وتعالى کوي کوم چا چې مونږ قضا ک دا غرنګ روایتو کې راځي کوم انسان چې مونږ بریک دی او په مونږ کې سستی کوي نو دا الله تعالی د خوانه په دغه انسان باندې 15 سزاګانې مقرر دي دله رب ذوالجلال 15 سزاګانې ورکوي 15 سزاګانې په دنیا کې ورکوي 3 سزاګانې په ځنکدن کې ورکوي 3 سزاګانې په قبر کې ورکوي 3 سزاګانې بوله په قیامت کې ورکوي کوم انسان چې په مانځه کې سستی کوي د منځ پروانه کوي منځ قضا کوي 15 سزاګانې الله د لپاره مقرر کړې دي راشي ووري هغه سزاګانې کمی دي کوم انسان چې د منځ پروانه کوي منځ قضا کوي او په مانځه کې سستی کوي د لپاره اول نمبر سزا په دنیا کې ده چې رب ذوالجلال بعد د عمر نه برکت پورته کی او د عمر به برکت تیریږي عمر کې به برکت نه وي د عمر برکت څه شي دی د عمر برکت دا دی چې یو انسان الله په لږ وخت کې ډیر کار واخلي
د په لږ وخت کې هغه کار کوي چې خلک یې په کلونو کې نشي کولای په لږ وختونو کې ډېر کمالات تر رسیږي ډېر عبادت کوي نو چې کوم انسان منځ قضا کوي په منځ کې سستی کوي د په عمر کې به برکت نه وي دا ولا سزا ده دا بدترینه سزا ده یاد ساتئ ګوري د برکت متعلق ان شاء الله یو بیان درته کوم بیا به تاسو پوه شئ چې د چان الله برکت واغستو دې څومره عظیمه فتنه کې پری وته څومره په زیاته خساره کې دي نقصان او تاوان کې دي د برکت متعلق ان شاء الله یو بیان کو بیا دویم نمبر د دنیا سزا دا چې کوم انسان د منځ پابندی نه کوي په منځ کې سستی کوي نو الله تبارک وتعالى بعد دې انسان د مخ ناغه د نیکو خلقو علامات ختم کی ته یو انسان په مخ کې د نیکانو علامات وي بعض انسان ته الله د نیکانو یو علامه ورکړي انسان چې ورته وګورنه پوهیږي چې دا نیک انسان دی دا د خدای دوست دی خو چې کوم انسان د مونږ پابندی نه کوي الله به د مخ نه د نیکانو علامات وران کی ا د مخ سره به ختم شي درېما سزا په دنیا کې دا چې کوم انسان د مونږ پابندی نه کوي رب ذل جلال د دې انسان دعا نه قبلې دعاګانې نه قبلېږي دا درېما سزا وا سلورما سزا دا چې کوم انسان مونږ نه کوي نو د دې نه کې د چې کوم نیکیو کې نه د الله په در کې نه قبليږي که قبول شي نو کامل اجر او ثواب پې نشتا کوم انسان چې مونږ نه کوي نو د نور عمل الله نه قبلي او سلورم پنځمه سزا ده چې بالمازه د کنيکانو اولیام کوم دعاو کی نو د بالمازه انسان باره کې د نیکانو دعاګانې بیا نه قبليږي یاد ساتئ د پنځمه سزا په دنیا کې ده که بالمازه چرته خو خلکو لړ شي چې سیب دعا راتو کې چې الله می مشکل آسان کیو ته مصیبت نه می خدای خلاص کی نو د بالمازه انسان په باره کې د نیکانو دعام الله نه قبلې دا 15 سزاګانې ورته الله په دنیا کې مقرر کړي چې د عمر نه به برکت لاړ شي د مخ نه به دا نیکانو علامات لاړ شي دعا به نه قبليږي د نیک اعمال به الله نه قبلې او د په باره کې الله د نیکانو دعاګانې نه قبلې د مبارکي با الله د نیکانو دعاګانې نه قبلې دا غرنګ هغه درې سزاګانې چې بالمازه تبع الله په وخت ځان کدن کې ور کوي حکم یوي دي هغه درې سزاګانې چې بالمازه الله په وخت ځان کدن کې ور کوي هغه دادي اول نمبر سزا په ځان کدن کې دادا چې کلم بالمازه مړکیږي نو د بد ذلت په حالت کې مړکیږي ډیر ذلیل به دنیا نسی د بے شرمه مرګ بوله خدای ور کوي دویما سزا دادام چې کلم یو بالمازه مړکیږي دی به د دنیا نه اوږي رواني اوږي د دنیا نه بده اوږيزي او درېما سزا دادام چې کلم یو بالمازه مړکیږي نو په ځن کدن کې به سخت تند ته پیدا کیږي د ځن کدن د تند نه الله ساته حدیث کې وایي کله تمام دنیا سمندرونه راغون کې او په دې خله کې ورته واچي نو د ځن کدن هغه دومره سخت تند ده چې پاغي سره بیا نه ماتيږي یاد ساتئ د تمام دنیا د سمندر په اوبوس کلو باندې ماغه تند بیا نه ماتيږي نو بالماز هغه انسان د بدترین چې دل درې سزاګانې په ځن کدن کې الله ور کوي یو سزا ده چې مرګ د ذلت او د بے شرمۍ مرګ ول الله ور کوي دویمه سزا ده چې الله تعالی به د دنیا نه نهر بوزي او درېمه سزا ده چې په د باندې الله تند په ځن کدن کې مسلط کی درې سزاګانې د بالمازه د پاره په قبر کې دي بالمازه انسان د پاره درې سزاګانې په قبر کې مقرر دي اول نمبر سزا ده په قبر کې چې په دې بالمازه باندې په قبر را تنگ شي چې کله دې کې خودل شي نو دا قبر په دومره را تنگ شي چې د خې طرف دا پخته به د ګس طرف پختو کې ورنروزي زره زره بشي دا قبر په دواړه خوانه را روان شي او دا یو پخته په دې بل کې ننوزي او دې به زره زره ګرځي بیا به د الله په قدرت دی رغيږي بیا به دا زره زره کیږي دیمه سزا ده چې بالمازه انسان قبر بعد اور د جهنم نه ډک کړل شي په قبر کې به د جهنم اور ورته بل کړل شي د بالمازه انسان سزا بداوي یو بزرګو داغه خور وفات شو دا بزرګوي خور می دفن کا
و چې کلم خخه کله حد ختم ورپسې کی خو دي خورم بل غواړو لا وای ما ته یاد شو مانه په دې قبر کې بټوه پرې وتی و هغه کې صدکار کاغذونه سباز متاع وا دی وی ما خوره واپس لري کو چې څنګه مې د قبر خختي کولو کې نو قسم خوري وی زما د خور نه گیر چا پیر سرور بل دی داسې عظیم ترين اورته نه راتاو دی چې داغي تو تم څوک نشي ټینګې دی وای مونږ په زر در خوره ورواړو لا کور ته په جړه جړه راغم مور نه تاسو کوم چې زما د خور عمل سو وی غیره ته چې ستاد اخور په منځ کې خلا ودی به د مونږ اهتمام نه کولو نو رب ذو جلال دا بالماز زننه قبر د اور نه ډک غرض دا دی د بالماز انسان د پاره دویمه سزا ده په قبر کې چې د قبر برب ذو جلال د اور د جهنم نه ډک کی د بالماز انسان د پاره دریمه سزا ده چې په دې قبر کې به الله یو مار مسلط کی مار یو لوی خمار براش چې دا غنوم شجاع اقرع دی شجاع اقرع د دې مار سترګې به د اور نه جوړي وي د مار ته الله خپي ورګړي په خپو کې به ګوتی وي کې به نکونه وي یو نوک د دې مار به 12 میله وګدوي 12 میله به یو نوک وګدوي د دې مار دا مار به دې مړی سره خبري شروع کی ورته وي اے مړیام ته بالمازوي او زمانم شجاع اقرع دی ته د आवाज پر روایت کې وي د بجلی د پړک پشان دی د اسمان د بجلی د کړس پشان دی تیز आवाज وی غړمبيږي با ورته بوای ته بالمازه ستاد سزا د پار الله ز پتا باندې مقرر کړي امام 15 وخت منځو ته به 15 منځونه نه کول د یو منځ د وخت نه والا تر بل منځ وخت پورې به تعالی ز ټکونه در کوم سحر نه تر مسبخینه پورې تا مون نه کړي نو د سحر نه والا تر مسبخینه پورې به خرما او بیا د مسبخین مونږ نه کړي نو تر مازیګره به خرم او د مازیګر مونږ نه کړي تر ماخامه به خرم تا ماخام مونږ نه کړي تر مسخوتنه به خرم مسخوتن مونږ نه کړي تر سحر به خرم پریدم دینا دا مار په د باندې مسلط شي او روایت کې وای چې کله دا مار دی مړل یو گزار ورکی وای دا به دومره بدترین او سخت گزار وي چې د دې مار پړمبي گزار سره به د مړې پزمکه کې او یا غزلان دلاړ شي او یا غزا دومره سخترین گزار به وي مری بنا بیا مر ختم دی واس یو ځل مرګ د انسان د پاره اوس دې مړ په قبر کې خودل شنو بیا مرګ نشتا نو دا مړې به چې کم نه په قبر کې پدریو سزاګانو باندې مبتلا وي کم چا چې په دنیا کې د مانځه اهتمام نه کړي یو بداوی چې قبر به تنگ وي دیم دا چې قبر به د اور نډک وي او دریم دا چې دا غټ اجدها به الله تر قیامت پورې په دې قبر کې مسلط کی په قیامت کې ملدري سزاګانې دي کم انسان چې بالمازوی د منځه اهتمام نه کوي په قیامت کې درې عظیمه سزاګانې دي اول نمبر سزا بداوی چې د بالمازه انسان سره به رب ذل جلال حساب کتاب ډیر سخت کوي ډیر په سختۍ سره به الله حساب کتاب اخلي دیمه سزا بداوی چې کلم بالمازه الله ته مخامخ شینو الله به ډیر په قهر او غصه ورته الله دې د خپل قهر او عذاب نو ساتلی کی دا رب ذل جلال غضب او غصه هغه نه ګوره بیا یاد ساتي انبیای کرام هم په قیامت کې د نفسي आवाज کوي فرشتي دي په میدان د محشر پریک دی منډه وکي کلم چې د رب ذل جلال حضور قهري وشي په تذکرہ کې امام قرطبی لیکي او چې کله د رب ذل جلال حضور قهري وشي وی الله په قیامت کې فرمایي لمن الملك اليوم نن ورځ د چا بادشاہي ده الله وړل غوسي څوک به الله ته جواب نشي ورکوله انبیای کرام به ولاړی فرشتي به ولاړوي اولین اخرین به ولاړوي شهدا به ولاړوي صدیقین به ولاړوي اولیاء به ولاړوي ډیر نیکانو نیازبین به ولاړوي خو الله تاسو کوم جواب نشي ورکوله الله به بیا وای لمن الملك اليوم اے خلقانن د چا با شهیدا الله تاسو جواب نشي ورکوله دومره hebat په دې خلکو راشي الله به بیا وای لمن الملك اليوم اے خلقانن د چا با شهیدا دومره بم سوق نشي ویل چې یا الله ستا با شهیدا الله به دومره خفه او ناراض وي غوسه وي الله په خپل باندې وای لله الواحد القهار نن دا غيو ذات چې واحد دی او ډک د قهر نه ډیر غوسناک دی ډیر غوسه دی نن داغه باد شهیدا
تاسو یقینو کوئ چې د आवाज کله فرشتي په میدان محشر کې ووري وې دی به د میدان محشر نه منډه کی او په افق پورې بلی وشي او الله تعالی ته आवाज کی الامان الامان نفسي نفسي الله مونږ ته خیر کی الله مونږ د خپل عذاب وساتي هغه مخلوق چې فرشتي دي چې د سترګو د رب په مقدار د الله نافرمانی او ګناه نه کوي چې کله د الله خفقان او غصه غي وګوري نو د میدان محشر به پرېږ دی منډه به وي او جړاګانې به فرشتیم شروع کی نو یې ګناګار بالماز انسان په دې وخت کې وستا سهال وي چې رب ذل جلال ډیر سخت حساب کتاب د ناخلی او رب ذل جلال بیا په دغه وخت کې تا ته ډیر په قهر او په غضب او په غصه باندې وي په دې وخت کې وستا سهال وي او بیا وایي وې د بالماز د پاره درې ما سزا په آخرت کې دادام چې رب ذل جلال به ډیر د ذلت او ذلیل تو په حالت کې جهنم ته داخل کی جهنم ته براکاږي او ډیر په ذلیل تو باندې به جهنم کې واچي صاحب د زواجر دا روایت ذکر کړو نبی علی کی ودا سور له سزاګانې شوې درې سزاګانې په قیامت کې دي او درې په قبر کې دي او درې چې کوم دي د مرګ په حالت کې دي دا نه شوي او وی 15 سزاګانې هغه بیا په دنیا کې ملاويږي نو دا سور لشوي او موږ ویلو چې 15 سزاګانې دي نو صاحب لیکي وای دا 15 سزا دراوی نه هیر شي او هغه نه د بیان کړي په روایت کې سور لسه بیان کې 15 ته نه پاتې شي و دا غرنګ علامه زکریا صاحب په فضیل اعمال کې په 29مه صفحه باندې لیکي وای 15 سزا دا ا دراوی نه ویهره و 15 سزا خود دې روایت نه بعد علامه زکریا لیکي وای د دغه انسان چې کم بالماز ده ته د پتندی باندې وای درې کرخي ولیکل شي درې کرخي ولیکل شي وي پاوله کرخه کې ولیکل شي وي د پتندی باندې وای خط ولیکل شي د بالماز انسان د قیامت پورس باندې به پاوله کرخه کې لیکلی وي وای دا هغه انسان دی چې د الله حق ضایع کړي دی دا هغه انسان دی چې د الله تعالی حق ضایع کړي د الله د حق خیال نه دی ساتلی او دویمه کرخه کې ولیکل شي اے د الله تعالی د غوسی سره خاشو یم د الله د غوسی د لپاره خاشو انسانه ان تا باندې الله خپل غوسی او سباسي تا ته الله ډېر غوسه کیږي تا غ انسان چې د الله د غوسی د لپاره خاشوي او په درېمه کرخه کې بولی کلی شي چې څنګه تا د الله تعالی حق په دنیا کې ضایع کړو دغه سی بنند الله د رحمت نه تم مایوس وګرځيږي د الله د رحمت نه مایوسه ز جهنم تلاړ شه نو پتندی به ورته درې کرخې لیکلي هر څوک به پیژني چې دا انسان دی چې د الله حق په مالی کړي و مونږ نه دی کړي مونږ د مونږ پابندی نه وکړي دا بدبخت انسان دی الله دې مونږ او تاسو ته د منځ د اهتمام توفیق را نصیب کړي ګوره په منځ کې سستیانه مکوي مونږ د رب ذل جلال د خوانه عظیمه فریضه ده په مونږ او تاسو باندې مقرر شوې ده کوم انسان چې په مونږ کې سستی